رؤیت هلال پوره د سپوږمۍ څه حالات خو مو هغه ذکر کړل که نه د دې مختلف حرکتونه د دې هغه ترقص د دې هغه حالتونه هغه د هغې جسم په اعتبار سره حالتونه حالت د محاق حالت د ترویج حالت د استقبال ټیک شو نه اوس دوه قسمه حسابونه هغه چلیږي نن سبا د دوو نوم زیات یو د پښتو یو حساب کتاب دی اړ دی او پشکال دی او دا مختلف میاشتې د نن سبا موږ دومره زیات په هغې باندې نه پوهېږو د مشران یو داسې د ایرانیانو یو حساب شته د هندوانو ځان له خپل یو حساب شته او بل حساب هغه د لور مطابق دی د هغه شمسي سال شمسي وخت ورته وایي ټیک ده لکه زموږ دغه اوس دا 2021 دی جنوري فروری مارچ دغې میاشتې ٹھیک شو نه 24 ګنټې د شپې د 12 بجو نه 12 بجې باندې یو ورځ یو شواروز ختم شي او بل شروع شي یو تاریخ ختم شي او بل تاریخ څه شي شروع شي دا څومره حسابونه چې دي دا زموږ په دنیوي معاملاتو کې په کار راځي ټیک ده او دا څومره حسابونه چې دي په دې باندې هر سړی نه پوهېږي بلکې یو تعلیم یافته سړی یو عالم سړی دی داسې کس چې بالکل سکول مدرسه د هېڅ څیز نه خبر نه دی ټیک ده هغه ته بیا د دغې جنورو فرورو د دغې ورځو د تاریخونو د دې ټیمونو میمونو حساب ونه ورځي هغه ټیک شو نه یو بل حساب دی چې دا د سپوږمۍ سره متعلق دی دا داسې حساب دی چې په دې باندې عالم جاهل خوانده ناخوانده هر سړی پرې پوهېدی شي په دې کې تعلیم ته انسو پیژنګلو د وګیم ضرورت ٹھیک شو نه نو د دې حساب آسان دی د هغې حساب څه دی ګران دی مشکل دی د دې آسان حساب سره الله تعالی احکام شرعیه متعلق دي چې زکات ورکې نو چې دا اسلامي کال دا هجري کال یا اسلامي کال یا قمري کال احکامات ورسره متعلق دي نو د قمري کال ته بیا اسلامي کال وایي یا د هجرت نه شروع شوي جو هجري سال ورته وایي ټیک شو نه نو دې قمري کال احکامات د دقې سره متعلق دي ځکه دا آسان دی هر سړی په دې باندې پوهېدلی شي ټیک شو نه د دغې قمري میاشت به هغه کله شروع کېږي د دې ورځ به څه وخت شروع کېږي د دې هغه تاریخ په څه ټایم بدلېږي د دغې دپاره ګډو مړو هېڅ شي ته هم ضرورت نشته بلکې وایي چې ماښام نور پرېوځي جو د دغې قمري حساب هغه ورځ تاریخ بدل شي پوه شوې دغه رنګې چې سپوږمۍ نوې راوخېږي او ته یې ووینې مشینانو په آلات ضرورت نشته ګره سره دی خو چې په دې خپلو سترګو باندې ووینې او راوختله نو بس چې په کومه ورځ دې ولیدله د سبا نه نوې میاشت شروع شو بیا د هغې حساب کوه سپوږمۍ ته ګوره اگر چې ته دې انسي او هېڅ نه پېژنې نو چې لږې ورځې تېرېږي دا سپوږمۍ به بیا ورو ورو به غټېږي بیا به بیخي د مینځ میاشت به شي د څوارلسمې به شي بیا به ورو ورو وړوکي کېږي چې کله درنه بیا پټه شوه نو میاشتې پوره شوه چې بیا دې ولیده د سبا نه بیا نوې میاشت شروع ٹھیک شو نه په دې کې بس صرف چې خدای ورله سترګې ورکړي
ټیک شو چې سترګې وي او څه نه څه هغه دغه مخصوصولی شي په دې سترګو باندې څیزونه نو هغه په دې حساب باندې پوهېدلی شي واکه هغه عالم وي که غیر عالم وي که دنیاوي دیني تعلیم ورسره وي او که ورسره احکامات الله تعالی متعلق کړي دي د دغې قمري میاشتې سره ټیک شو ده او په دغې بنیاد ورته مونږ بیا هغه اسلامي میاشت یا اسلامي کال یا اسلامي وخت ورته ووایو او ابتدای هغه د زمونږ سره چې کوم هغه مروج کلونه را روان دي لکه اوس 1442 دی که نه او د شعبان میاشت ده چې دا کوم دا تاریخونه چې کوم را روان دي د دې ابتدا هغه شوې ده د هجرت نو په دغې بنیاد ورته هجري وایي د هجرت نه مخکې دا طریقه وه خو لکه دا مروجه شماره چې شروع شوې ده د دې نه څه نه شروع شوې ده د دغې هجري ده حالانکې د دې نه مخکې هم سپوږمۍ وه او چلېدله به خو صرف دا ترتیب یعنې زمونږ دا 1442 د دغه ورځې نه شروع شوې ټیک شو ده نو د دغې متعلق به راته هغه څه خبرې کوي اوس اسلامي میاشت شروع کېږي په لیدلو سره لکه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته تاسو روژه کوئ په لیدلو د میاشتې او بیا افطار یعنې اختر کوئ په لیدلو د میاشتې ٹھیک شولا او مثال 29 تاریخ دی د اسلامي میاشتې د هجري میاشتې او سپوږمۍ تا ته په نظر باندې را نغله ٹھیک شولا نو سبا هغه 30 ورځې پوره کړه بیا څه وکړه سبانۍ به د دې میاشتې هغه 13مه ورځ شي او د بلې نه به بیا هغه یکم شروع شي ٹھیک شولا نو دا په دې 29 تاریخ باندې مختلف قسم رکاوټونه پیښېدلی شي ٹھیک شو نه یو قسم رکاوټ پکې هغه دا هم پیښېږي چې دا فضا چې وي دا ابرالود وي څه وي وریځې وغیره ٹھیک شو نه او د دې نه علاوه نور رکاوټونه مختلف پیښېدلی شي لکه مثال سپوږمۍ هغه د نوي شوي وي خو لیکن په هغې کې رڼا انتها کمه ده یا د هغې د نور نه فاصله کمه ده پوه شوې یا د هغې د افق نه بلندي ډېره زیاته کمه ده دغې د وجود بیا نه ښکاري پوه شوې نو چې کله دې شي سره رکاوټ راغلو نو دویم شریعت حکم راته بیا دا دی فإن غم علیکم فأکملوا العدة 30 که چېرته څه غیم راغلو فضا کې پټه شو په تاسو باندې څه رکاوټ څه حایل پېښ شو لکه یا باران او وریځې وي چې پکې اسمان نه شي لیدلی که نه یا نور څه رکاوټ راغلو نو بیا څه وکئ 30 شو پوره د 30 نه دا اسلامي میاشت سیوا کېږي نه بس بیا 30 پوره کړه په 30مه ورځ د دې کتلو ته هم ضرورت نشته د بله ورځ نه یکم شو پوه شوې پې لکه دا 13 میاشتې وه د رجب 29 تاریخ چې راغلو د رجب په 29 تاریخ باندې بلکل سپوږمۍ ښه چوته وه او ښه ډېر شي رڼا او پکې د ښکاره کېدو قابله وه خو لیکن په هغې ورځ باندې وریځې وي په تمام ملک کې وریځې وي چې په کوم ځایونو کې د دې لیدلو امکان و هغه ټول ځایونو بارانونه وریځې وي ونه لیدلی شوه یو سړي هم ونه لیده یو ګواهي م رانغله نو بیا حکومت اعلان وکړو چې موږ ته ګواهي موصول نه شوه ځکه چې فضا ابرالود د ټول نو د دې وجې نه هغه سبا په 30 رجب وي او بله ورځ به 1 شعبان وي بله ورځ به څه وي بیا 1 شعبان د حدیث مبارک په 2مه ټوکړه باندې څه وشو عمل شو ٹھیک شولا نو فیصله به زموږ
تګ به زمونږ وي د حضور صلی الله علیه وسلم د دې حدیث مبارک مطابق په هغې پسې به ځو چې اول به یې ګورو که مو ولیده نوې میاشت به شروع کړو که مو ونه لیده 30 به پوره کړو او بله ورځ نه به بیا څه کوو نوې میاشت شروع کړو ټیک شو نه اوس بل یو مسله هغه ده چې په دې 29 تاریخ باندې چې وایو یاره د لیدلو امکان شته یا د لیدلو امکان نشته که شته دی نو دومره امکان دی دا څنګه معلوم یا د مخکې نه چې خلک دا پیشګویانې ورکوي ټیک شو نه چې په دغې تاریخ باندې به هغه دا د لیدلو قابله وي په دغې باندې په د لیدلو قابله نه وي ټیک ده نو دا یې مختلف حسابونه کړي او مختلف هغه آلات استعمال کړي او هغې آلاتو نه یو نتیجه ځان ته راایستلې ټیک ده نو دغه حساب کتاب دغه فلکیات دغه بیا فلکی مختلف آلات چې دي دوی موږ ته بیا مختلف معلومات فراهم کوي دغه معلومات چې وي نو بعضې معلومات یقیني وي په هغې باندې موږ یقین کولی شو او بعضې معلومات ظني وي هغې باندې یقین نشي کولی ټیک شو نه نو اوس په دې باب کې به په دې اسبابو کې به د دغې آلاتو په مدد سره او د دغې حساب په مدد سره چې موږ ته کوم معلومات حاصلیږي چې کوم بعضې یقیني معلومات دي او بعضې ظني معلومات دي د هغې تذکره باندې پوه شوې چې دا معلومات موږ ته د دې آلاتو نه حاصلېدلی شي عمل به ګورې زموږ د شرع مطابق وي شریعت نه به ذره هم ښکته پورته کېږي نه د دغې آلاتو په مدد سره چې کوم معلومات درته میلاو شو په دې کې چې بیا کم معلوم د هغه څه حیثیت دی د هغې حیثیت مطابق با قبلې که یقیني دی جو د یقین په درجه کې قبلولی شي که ظني دی نو د یقین په درجه کې نشي قبلولی بلکې حق د ظنیت په هغې نظر به ورته ټیک شو نه د دغې آلاتو په بنیاد باندې د دغې حسابونو په بنیاد بیا خلک مختلف قسم پیشګویانې کوي مخکې نه تا ته اعلان کوي چې یاره هغه په پلانکۍ ورځ باندې د دې لیدل ممکن دي یا نه دي که ممکن دي نو 100% ممکن دي 10% 20% 50% 100% ٹھیک شو نا نو هغه حساب کتاب وکړي دیوی رویت ہلال محاق کے دنوں میں سورج اور چاند تقریباً اکٹھے طلوع اور اکٹھے غروب ہوتے ہیں اس لیے چاند ہمیں نظر نہیں آتا یہ بات ذہن میں رہے محاق ورځ شو نا هغه یو ځای طلوع یو ځای غروب د نور کی او د سپوږمۍ نو یو طرف ته داسې غاټ لیټ لګېدلی دی تا ورسره په خوا کې کچه مومبتي ولګوله نو څه پته به د هغې مومبتۍ د رڼا پکې لګي هېڅ پته به یې نه لګي یو کچ بلب دی ورسره ولګوه بیا پکې نه لګي که نه دا یو ځای طلوع او غروب کوي نو بیا یې پته پکې نه لګي د سپوږمۍ دقی حالت د محاق ہوئی یہ بات ذہن میں رہے کہ چاند کا طلوع غروب تو زمین کی محوری حرکت کی وجہ سے ہے اور چاند کی اپنی ذاتی حرکت مغرب سے بطرف مشرق ہے جس میں روزانہ وہ تقریباً 13.5 درجے مشرق کی طرف جاتا ہے بس غروبی شمس کے وقت چاند اگر پیچھے رہ جائے اور اس کی صورت سے غروب آفتاب کے وقت دوری بعض علماء کے نزدیک 8 درجات بعض کے نزدیک 10 درجات اور بعض کے نزدیک 12 درجے ہوں تو اس صورت میں ہم چاند کے روشن نصف حصے میں سے ایک چمکتا ہوا کنارہ دیکھ لیتے ہیں یہ چمکتا ہوا کنارہ ہلال کہلاتا ہے اس یو خبر ہونے کی بلکہ ماردوی بعض معلومات یقینی میں بعضی سی دا خبر یقینی ده
چې آلات موږ ته وایي چې نور اوس په دې ځای دی نور څه دی په دې ځای دی ټیک ده لکه تا باندې موبایل کې یا په کمپیوټر کې دې وکتو چې نور هغه په کم اسمت باندې دی په څو عظیمت دی ٹھیک ده نو تا ته به هغه وایي چې مثال په طور اوس په 200 عظیمت دی جو بسم الله کا خط شمال دې را معلوم کړی زاویه له معلوم وکړه که نه نو چې موږ وکتو نو واقعي په 200 باندې 2 घंटे بعد به دې په دې عظیمت دی نو چې 2 घंटे بعد مې موږ بیا په عقې وو سبا به په 10 بجې باندې په دې عظیمت دی په 11 به په دې په 12 به په دې په 1 به په دې په 2 به په دې ټول مشاهدې موږ نو واقعي په عقې باندې وو ٹھیک شو نه د قرنګ سپوږمۍ منن په دغې ځای بیګا په پلان کې ټیم په دې ځای وه په دې پلان کې ټیم په دې ځای وه دغه هغه د موجودګۍ هغه ځای چې دی دغه چې موږ ته آلات راکوي نو دا معلومات چې راکوي دا یقیني معلومات دي او یقیني دا دي زموږ په مشاهداتو سره بیا ځکه آله چې راته ووایي چې په پلان کې ځای دا خبره یقیني نه ده په آله کې دغه راتللی شي خو لیکن د هغې موږ مشاهدې وکړې په بار بار مشاهداتو نه هم دغه ثابته شوه او مشاهده د منطق کتابونو په اخره کې ویلي دي یقینیات که نه په یقینیاتو کې یو مشاهدات پوه شوې که نه نو مشاهده چې وي دا بیا دلیل یقیني وي دا دلیل یقیني نو جای شمس یا جای قمر چې راته آلات ښیي راته حساب ښیي او هغه زموږ د هغې لیدو کتو سره بالکل مطابق بیا پته ولګېده چې دا جای قمر او جای شمس چې راته عالي وښوله نو یقیني راته وښوله څه راته وښوله یقیني یو بل معلومات دا راکوي دا نور اوس د دې افق نه 2 درجې بلند دی ادرز موږ وکتو ټول د کتلو طریقه مې ته ښوولې وه داسې یو پیپ کې ورته ګوره یا په پیپ کې ورته کوم نه ګورې داسې دغه مثال نور په کوم ځای دی که نه دا پین داسې مخامخ که دی نور ته چې هغه سوری ختم شي سوری څه شي ګورې د دې سوری شته که نه دا د بلب د زه داسې مخامخ کوه چې د دې هغه سوری بالکل ختم شي د دې پر اوس په دې ټایم کې هغه سوری نشته بیخي داسې د ویښته راغلی دی که نه سوری نشته د دې مطلب دا وي چې دا د مخامخ دی که ته د نور هغه زاویې ارتفاع معلومې چې دې زوره زموږ د افق نه بلند دی یو لخته یا یو پین ورته دغه شانتې مخامخ که مګر داسې مخامخ که داسې چې د دې داسې ګرځوه را ګرځوه داسې ځای باندې سیټ که چې سوری ختم شي چې سوری څه شي ختم شي نو مثال په دې ځای باندې تا ودرو د هغې سوری ختم شو دا معلوم که دا څومره زاویه ده مثلا دا د 50 زاویه ده او آلاتو موږ ته وښودل چې دا اوس فلحال په 100 زاویه ارتفاع باندې دی په 50 باندې دی ګنټه مخکې به په دوري ام وکتو برابر 2 घंटे مخکې به دوري ام برابر 3 घंटे بعد به بیا دومري هم برابر ٹھیک شو نه زموږ په مشاهداتو سره دا موږ ته پته ولګېدله چې دا معلومات چې راکړي دا آلات چې دا نور د افق نه اوس په دې زاویه بلند دی ٹھیک شو نه نو دا هم کم معلومات دي هغه یقیني معلومات دي دا هم څو کم معلومات دي یقیني معلومات دي ٹھیک شو نه بل په دې کې به رڼا څومره زه ته د ټول جرم قمر د 14مې په ورځ بالکل چې دا پل بولي هغې له یو پټو وباسه ٹھیک شو نه او بیا چې تا ته آلات درکړي چې په پلانکۍ ورځ باندې به د سپوږمۍ هغه جرم چې کوم وي نو دا به مثلا 5% وي څو پرسنټ وي 5% تا سره چې د سپوږمۍ هغه ټوټل فوټو دی هغه سل ځایه برابر سلو حصو کې تقسیم کا دا اوس چې ته عالي ووي
آلاتو حسابونو د دوی چې 5% وي نو چې دا کوم شکل دی 5% که دا د هغې سلو کې د 15 حصو برابر نو یقیني معلومات یې درکړي که نه که وي چې 2% وي نو چې هغه 100 حصې چې تا هغه ټول جرم قمر ګرځولی دی او دا د هغې 2 حصو برابر نو صحیح خبره ده دا معلومات چې موږ ته دا حساب کتاب راکوي یا راته دا آلات راکوي دا راته هم څه راکوي یقیني معلومات ٹھیک شوله بل یو ظني معلومات دي هغه ده او په دې یقیني معلوماتو کې د هیڅ چا بیا اختلاف نشته که علماء قدیم هیئت والا دي او که جدید هیئت والا علما دي فلکیین دي د هیڅ چا په دې معلوماتو کې څه قسمه اختلاف شته دی بل معلومات ظني دي چې پای کې بیا اختلاف نشته هر چا ورله خپل یو معیار ګرځولی دی هغه ظني معلومات دا دي د آلاتو چې د آلاتو نه د حساب کتاب نه راته کوم معلومات حاصل دي هغه دا چې دا سپوږمۍ به په څه ټایم په نظر راځي څه ټایم به په نظر راځي دا که تا ته د دنیا هر قسمه سیټلایټ وي او هر قسمه آلې درته وي که نه دا تا ته یقیني نشي ویلی او نه د دې دپاره څه قسمه ضابطه کلیه قاعده شته دی چې تا ته یقیني وي چې دا به په څه ټایم باندې په نظر راځي تا ته صرف دا ویلی شي چې په پلانکي ټایم د دې په نظر راتلل ممکن دي پلانکي ټایم یې په نظر راتلل څه دي خو ممکن کې خو بیا دواړه احتمال وي که نه شاید چې په نظر راشي شاید چې را نه شي که نه دوی دا د صرف د امکان تر حده پورې ویلی شي یقیني درته نشي ویلی هغه امکان بیا په ظن باندې دلالت کوي پوه شوې نو حساب کتاب او آلات چې درته دا ووي چې په پلانکي ټایم به په نظر راځي یا په پلانکي ټایم به په نظر نه راځي دا څه وي دا ظني معلومات وي یقیني پوه شوې اوس دې ځای کې داسې چل وشو چې دا معلومات خو ظني دي یقیني خو نه دي که نه نو یو ماهر را لګېدلی دی هغه ځان نه یو ترتیب یو معیار د دې دپاره جوړ کړی بل را لګېدلی هغه ځان نه بل ځان نه تقریبا 22 معیار دي په دې 22 معیار دي پکې یو معیار د ډاکټر الیاس دی د ملیشیا والا د یالف والا بل مختلف معیارات دي دلته دا بل کتاب دی تسهیل رؤیت هلال مولانا محمد سلطان عالم سے دغه شل معیارات به لیکلي دي ٹھیک شوله خو بیا به دې کې دومره ده چې دا ټول معیارات وي چې سپوږمۍ به په نظر نه راځي نو بیا په نظر اکثر نه راځي ځکه بیا چېرته لیدل شوي دي چې دا چې دا ټول معیارات وي چې نه به راځي او چا لیدلي نو داسې نه شي ٹھیک ده او کله دوی ټول وي چې په نظر به راځي نو په هغه ورځ باندې که وریځې نه وي نو بیا به نظر راځي خو که دا ټول وي چې په نظر نه راځي او یا ټول وي چې په نظر راځي دا یقیني خبره نه ده ښه ظني خبره ده دا هم څه شی دی ظني خبره ده خو دومره ده چې ټول وي چې نه راځي نو اکثریت مشاهده داسې ده چې بیا په نظر نه راځي او چې ټول وي چې په نظر راځي نو چې وریځې نه وي نو بیا په نظر راځي یعنې که نور څه رکاوټ راغلی پوه شوې نو دا معلومات چې آلات یا حساب کتاب موږ ته راکوي چې په څه ټایم به سپوږمۍ په نظر راځي دا ظني معلومات دي یقیني او د دغه ظنیت په اعتبار سره چې احتمال پکې د لیدلو نه لیدلو دواړو شته دی که نه په هغې اعتبار سره ورله مختلف معیارات هم جوړ شوي یعنې په هغه اعتبار سره پکې بیا د آراو اختلاف هم راغلی او هغه آرا د خلقو هغه معیارات د خلقو دي هغه مختلف آرا د خلقو څه دي د خلقو معیارات دي ٹھیک ده د خلاصہ ځان پہ اس کو پیدا علماء ہیئت کا اس بات میں اختلاف ہے کہ یکم کو چاند نظر آنے کے لیے شمس و قمر میں کتنا فاصلہ ضروری ہے
دا اوس چا چې معیارات جوړ کړي که نه نو معیارات یې په دې بنیاد جوړ کړي. یو وایي چې وروره سپوږمۍ به الو په نظر راتلل ممکن وي چې دا د افق نه 10 درجې پورته وي، څوک وایي چې 8 وي، څوک وایي چې 12 وي، څوک وایي چې 13 وي. ټیک شوله. او بل د دې د نور او د سپوږمۍ په منځ کې به 12 درجې فاصله وي، څوک وایي 10 او څوک وایي 8 او څوک وایي 7 او څوک 100 او څوک 100. ٹھیک شو. مختلف معیارات ماهرین هغه مختلف وجې ذکر کوي. بعضې وایي چې د سپوږمۍ عمر به 20 ګنټې، څوک وایي 22 وي، څوک وایي 23 وي، څوک وایي 21 وي، څوک وایي 18 کېدلی شي، څوک وایي 16 کېدلی شي. پوه شوې پې؟ دا مختلف معیارات دی وی پورا. علماء हयात का इस बात में इख्तिलाफ है कि यकम को चांद नजर आने के लिए शम्स व कमर में कितना फासला ज़रूरी है. बाज़ माहिरीन ने कम अज़ कम 12 दर्जे के फासले को और बाज़ ने 10 दर्जे फासले को, बाज़ ने 8 दर्जे फासले को शर्त करार दिया है. سپوږمۍ به تعالی په نظر راځي چې د نور او د سپوږمۍ په منځ کې څومره فاصله 10 درجې. ٹھیک شو. یا بار لکه ګورئ چې غروب د شمس په دې ځای وشو. ٹھیک شو. نور هغه غروب شو نو ته په دې ځای باندې ته ولاړې که نه، په دې ځای ته ولاړې که نه، نو چې دلته د 10 درجو زاویې جوړه کړه نو چې په دې ځای سپوږمۍ ونوي په نظر به راځي. لکه د نور او د سپوږمۍ منځ کې 100 درجې فاصله شوه. بعضې وایي چې 12، بعضې وایي چې په دې ځای ونو په نظر به، بعضې وایي چې 8، بعضې وایي چې په دې ځای ونو په نظر به راځي. ٹھیک شو. هغه زاویه به یې داسې لکه دا سپوږمۍ او دا نور دا چې د دې خپلو خپو سره میلاو کېږي. ٹھیک شو. دلته به دا 10 درجې زاویه 12 درجې زاویه دا به داسې جوړه وي. مارکر نو हाँ. बाज़ माहिरीन ने इससे भी कम फासले को काफ़ी करार दिया है. मलेशिया के डॉक्टर इलियास साहिब ने चांद की सूरज से मुख्तलिफ दूरियों के एतबार से रोयत के लिए उफ़ुक़ से ज़रूरी बुलंदी 1 करो के ज़रिए ज़ाहिर की है, लेकिन ये इनका एक मयार है. इनके अलावा इन्हीं के 2 मयार और भी है. डॉक्टर इलियास 3 राय हुए. हाँ, 3 मयार आती ज़न्नी खबर है मुख्तलिफ राय वगैरह मिले. नेज़ दूसरे माहिरीन ने और मयारात भी वज़ा किए हुए हैं जिनकी तादाद 20 से ज़्यादा है. डॉक्टर इलियास साहिब की बनाई हुई करो दर्ज झेल है. ٹھیک شو. هغه داسې دا نقشه غونته کې ذکر کړي چې په دې کرو کې مثال په طور وي دا سپوږمۍ جو په نظر راځي چې نه وي جو بیا نه. بل اوس خبره مې دغه وکړه فیصله به په شریعت باندې، فیصله به په حدیث مبارک باندې. خو آلات او حساب کتاب به مونږ ته چې معلومات فراهم کړي نو د امکان هغه معلومات فراهم کړي. یو خو یقیني معلومات دي که نه، کله به په نظر راځي نو په دې کې به راته ظني معلومات راکوي، هغه امکاني معلومات به راکوي چې په دغه ټایم ممکن ده. په دې ټایم داسې نه چې یقیني به په نظر راځي یا په دې ټایم یقیني په نظر نه راځي، بلکې وي به چې په دې ټایم ممکن ده چې په نظر راشي. ٹھیک شو نا. هغه امکان د هلال بکلی رویت هلال بکلی. चांद के बारे में माहिरीन फलकियात के पास कुछ मालूमात तो ऐसी है जिनको क़तई कहा जा सकता है और कुछ मालूमात ज़ुन्नी है, जैसा कि चांद के तुलू गुरूब और उफ़ुक़ पर होने या न होने के बारे में दी गई मालूमात बिल्कुल क़तई है. चरदा सपमे उस पर उफ़ुक़ बांधे शतदे और निश्ता ख़ता न बरना दा यकीनी मालूमात दी ज़िक्र मुशाहदात सर ताल्लुक़ साथी का ना. और मुशाहदत दा यकीनियात मुशाहदा जाना दग यकीनी मालूमात. अलबत्ता कितनी उम्र और कितनी दूरी पर वो नज़र आएगा कि द सूर उम्र या सूर लदी एक कलब पर नज़र राजी. ठीक छो ना. कलब सटेम की बदाम पर नज़र बाने राजी नो ये बातें ज़ुन्नी और तखमीनी है. दा खबरी सरी ज़ुन्नी और तखमीनी आम तरदे जिदा नासा कम माहिरीन چې یادېږي که نه چې د دې مختلفو سیارو ته دا مختلف راکټونه لیږي او چې دعوه د دې وکړي چې موږ سپوږمۍ ته ختلي وي وغیره که نه.
هغه هم دا وایي چې د مسلمانان چې کوم حساب کوي د میاشتې د کلونو د اسلامي کال د اسلامي میاشتو د دې دپاره د هر شي دپاره یو معیار یو قاعده کلیه جوړولی شو خو د دې دپاره یو کلیه جوړېدل ممکن نه دي اگر چې سپوږمۍ ته دوی رسېدلي په سپوږمۍ باندې مثلا شاید چې قدم یې پکې ایښودلی خو بیا هم وایي د ځمکې نه د دې په هغه نظر راتلل د هغې دپاره موږ یو کلنډر نشو جوړولی یو قانون نشو دا خو په واچودري ځناور دی هسې ټیک شو نه چې هغوی زه د 15 کالو کلنډر او داسې جوړوم او داسې جوړوم هغې ناسا والا ویلي چې هغه د دې کلک ماهرین دي هم وایي موږ د دې کلنډر نه جوړېږي د دې چې موږ څومره معلومات درکوو دا به امکاني معلومات وي دا یقیني معلومات نه دي ټیک شو نه یقیني معلومات نه دي موږ وایو موږ ته خپل شریعت ویلي کله دې په سترګو په نظر راغله شروع په دغې معلوماتو پسې مزه بلکې چې کله دې په نظر سپوږمۍ راغله نو څه کوه شروع وکړه په میاشت ٹھیک شو نا آج کل مثلا سورج کب غروب ہوگا کب طلوع ہوگا کب نصف النہار ہوگا یہ تمام باتیں قطعی ہے لیکن صبح صادق کی روشنی کب نظر آئی اسی پا اوقاتو کی ہم نور طلوع کله گئی غروب بکله گئی دا یقینی معلومات دی چې په دې ډیګرۍ نو طلوع کی چې په دې ډیګرۍ غروب کی چې په دې ډیګرۍ هغه نو سبا کیږي چې په دې ډیګرۍ ماسخوتن کیږي په دې ډیګرۍ نو نصف النهار وي پوه شوې که نه خو بیا پکې دا معلومات هغه ظني دي چې دغې ډیګرۍ له راشي چې کومې ډیګرۍ له راشي نو بره به مونږ ته رڼا ښکارېږي بره به مونږ ته څه کېږي رڼا ښکارېږي دا معلومات یې ظني دي بیا په دغې کې بیا اختلاف راغلی لکه مثال مفتی شفیع رحمت الله علیه بنوري صاحب هغې وایي چې 18 ډیګرۍ له سار راورسي نو بره رڼا ښکاره شي رشید احمد لودیانوي رحمت الله علیه خو په دلایلو سره وایي چې نه 18 له نه بلکې چې 15 له راورسي نو هلو به څه کېږي رڼا به راښکاره شي اوس دا معلومات هم یقیني موږ ته نه راکوي دا آلات او حساب کتاب نو دغې بنیاد پکې مختلف آرا راغلي اختلاف پکې پیدا شوی پوه شوې نور هغه په کم ټایم کې بنور په کم ځای په کم ټایم کې سپوږمۍ په کم ځای باندې نو دغه معلومات یقیني خو اگر رڼا به په افق څه ټایم کې راځي دا ظني سپوږمۍ به په نظر څه ټایم کې راځي دا ظني که د دې معلومات درکړي نو ظني معلومات وي امکاني معلومات وي हाँ लेकिन कब नज़र रोशनी कब नज़र आएगी और सुबह काजिब की कब ये बातें ज़ुन्नी है जिनमें इख्तिलाफ भी हुआ करता है जब देखिए इख्तिलाफ हो कि दलेशी आजकल जबकि साइंस की तरक्की आसमान की बुलंदियों को छूने के दर पे है और हम इसी पर भरोसा करते हुए सूरज के तुलू गुरूब जवाल फजर सादिक काजिब का तयन करके इस पर इस्लाम की अहम इबादत नमाज का दारोमदार रखते हैं क्या ये मुमकिन है कि इन्हीं हिसाबात पर एतमाद करते हुए हम कोई ऐसा ज़ाबिता या कुलिया बना लें जिससे रोयत हिलाल के बारे में यकीनी तौर पर बताया जा सके लेकिन बहुत चौधरी जी वही वेगा ना चेहरा 15 का कैलेंडर दल जोड़ो हिसाब किताब दल बराबर हो कि फला दिन इतने बजे चांद नज़र आएगा तो इस बारे में तमाम फलकीन के बड़े बड़े माहिरीन और उलमा इकराम मुत्तफ़िक़ है कि ऐसा कोई कुलिया या ज़ाबिता नहीं जिसके ज़रिए हम यकीनी तौर पर चांद के नज़र आने या न आने का फैसला सादिर कर दें यदि तो पारा है इस किस्म कुलिया और ज़ाबिता और लश्ता पोशे भी अगर नन सभा पर टूल कैलेंडरों के मोबाइल पर देखी भाई यौ तारीखी हालांकि इस्लामी तारीख दगा न दे چې نن سبا کې دی دغه چې حسابي تور هو دی په هغه ورځ باندې وریا شي په ورځ په مشالي دي نو رجب د 29 نه 13 شوی بلکې د 13 شو شرعي تور 13 شو دغه چې ونه لیدل شو بیا هو حدیث مبارک ښکار دی فاکمل العده 30 بیا 10 ورځې پوره ها البتہ ऐसा मुमकिन है कि मुख्तलिफ मुशाहदात और तजर्बात की बुनियाद पर यह बात जिक्र कर दी जाए कि फ़ला दिन नज़र आने के इम्कानात है और फ़ला दिन इम्कानात नहीं
ठीक है ना। नेज़ इस बारे में ये भी बात कही जा सकती है कि फ़लाँ तारीख को फ़लाँ मुकाम पर चाँद नज़र आना मुहाल या नामुमकिन है, इसलिए कि आजकल साइंसदानों ने अजराम समाविया में से अक्सर की हरकत व सकनात को नापा हुआ है और बार बार मुशाहदा से इनकी सेहत भी साबित हो चुकी है। खुसूसन चाँद के तुलू, गुरूब और पैदाइश कमर और बकी हालतों के बारे में इनके हिसाबात क़तइयत का दर्जा रखते हैं और ये बात भी मुसल्लमात में से है कि जब चाँद हालत इज्तिमा को न पहुँचा हो तो इससे पहले इसका मगरबी जानिब में नज़र आना मुहाल है। बाज़ मालूमात क़तई और यकीनी दी चिकम मुशाहदात हम मुबरहन दी, ठीक है ना, और चिकम मुशाहदात नदी मुबरहन अगैबियन सुननी। लिहाजा अगर ये कह दिया जाए कि फ़लाँ दिन चूँकि चाँद और सूरज का इज्तिमा ही नहीं हुआ इसलिए नज़र आना मुमकिन नहीं, या यूँ कहा जाए कि इस दिन चाँद अगरचे पैदा हो चुका होगा मगर गुरूब आफ्ताब के साथ या इससे पहले गुरूब हो जाएगा या गुरूब शम्स के बाद उफ़ुक़ पर नहीं रहेगा इसलिए नज़र आना मुमकिन नहीं, तो इसकी गुंजाइश होगी। जल्दी सी मालूमात दर की जरूर उस पोजीशन द स्पुगमई इंदा बकम जई मालूमात होता तो यकीनी दर की है ना, जिता दा हिसाब किताब या आलात दर मालूमात दर की स्पुगमई बदलता तो 2 दर्जे लान दी तो गुरूब शम्स पटेगी या वह 1 दर्जा लान दी या बिल्कुल पेक्स बदनवर सर यूज़ गुरूब की, लिहाजा दे पर नज़र रद्दल मुमकिन न दी उस दिस किस्म मालूमात भी यकीनी देखिए चे ज़ई चिता तखी अखुदा तो यकीनी मालूमात दर दिया हो मुशाहदा तो साबित थी मुझे दगा ज़ई तो हो दगा ज़ई की हो चिता नवर सर यो ज़े गुरूब wono चे नवर गुरूब शो बिया हो नज़र न राजी कर बिया हो जरा गुरूब शो या नवर न मख की गुरूब शवेदा और तो नवर द गुरूब न बाद गोरे तो अजीजान मनस लड़ेंगे कोई भी हाँ, और इन हिसाबात पर हाँ मगर गुरूब आफ्ताब के साथ या इससे पहले गुरूब हो जाएगा या गुरूब शम्स के बाद उफ़ुक़ पर नहीं होगा इसलिए नज़र आना मुमकिन नहीं, तो इसकी गुंजाइश होगी। और इन हिसाबात की बुनियाद पर इन दिनों में इस इलाक़े में रोयत हिलाल की गवाही बदाहत के ख़िलाफ़ होने की वजह से बिला जजक रद्द कर दी जाएगी। उस बदक क़ज़े की दा मालूम शुआ जिसमें दनवर मख के गुरूब शवी या नवर सर यूज़ गुरूब शवे सड़े रागे तलाब कुरान कसम हुई जमास में बुनीदा कोई भी करा पूरा मालूमात का गवाही काबिल तरदीद चेहरा देखिए ज़ाहिर न खिलाफ था, ज़ाहिर न सना खिलाफ था और गवाही की दा ज़रूरी दी दा गवाह हम आदिल भी को लेकिन खबर बंद वनो खबर भाई नहीं रो खल खबर यानी बदीहियात न बखिलाफ नहीं, ज़ाहिर न बखिलाफ नहीं। मानते यो मिसाल वर्क दरकड़े होगा ना, मिसाल बतौर दे मातो विच ज़माना दे प्लान की कस हगा परुन नाबल और ₹1 कर्ज आगस्ती मा मालूमात उकड़ो अगा हफ्ता मख की मड़ दे दा खबर अगर च दे पटके गिरा शरामाने बराबर दे लेकिन दा ज़ाहिर खिलाफ खबर न गवाही बा अगर ज़ाहिर न खिलाफ हम नहीं आदिल बूम गवाबूम आदिल भी हो ज़ाहिर न खिलाफ बा कि उसड़े शल कुरान न ता तो हुई चीज़ बाद दिसी वशी चिदा वो शुपदा तो खबर हो तो मन लो न ता करना अगर चिदा लोई मुत्तकी इंसान दे ठीक है ना कुबल मिसाल रेवड़ मुकीम दे हो जो तो रश पता तो विच कुरान भी दी चिदा निस्पुर नहार दा उरज़ तो बता खबर मनी कि हर सुमरा वर्ग देव हर सुमरा मुत्तकियो बागदामना आदिल बादशाह वाले ने लेकिन दा खबर है तो बदाहत न खिलाफ ज़ाहिर नहीं खिलाफ हाँ बिला जजक रद्द कर दी जाएगी। अलबत्ता चाँद की पैदाइश के बाद चाँद का नज़र आना कब मुमकिन होगा इसके लिए मुख्तलिफ माहिरीन ने मुख्तलिफ पैमाने मुकर्रर किए, पैमाने मयारात मुख्तलिफ मयारात मुकर्रर करी। डॉक्टर मंजूर अहमद ने तमाम कदीम व जदीद फलकीन के कुल्लियात को जमा करके एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम मून कैलकुलेटर है। ठीक है ना, मून कैलकुलेटर कंप्यूटर की उस पर कंप्यूटर की कारजगनगी अगे दबारा एक्स पीवेंट वाली
اوس خو 7 ده یا 8 ده یا 10 ده که نه، نو په دې کې نه چلېږي. ما به خپل لیپټاپ کې ډېر کوشش پې کړی دی خو نه چلېږي. بیا به یو بله طریقه باندې چلېږي. یو بل پروګرام دی هغې ته ډاس پروګرام دی، ډاس سافټویر، چې هغه ورته انسټال کړي او بیا به کې دغه چلی نو په هغې کې بیا چلېږي. ڈائریکٹ په دې کې نه چلېږي. جس کا نام مون کیلکولیٹر ہے، اس میں 13 مختلف طرق سے چاند کے نظر آنے یا نہ آنے کے امکانات بتائے جاتے ہیں. اس کا استعمال انتہائی سہل اور نتیجہ ہم بار بار کے مشاہدات، تجربات اور معلومات کی حد تک تقریباً درست ہوتا ہے. ٹھیک شو دا پروګرام به زه نن بیا کوشش وکړم چې هغه ډاس ورله په څه طریقه پیدا کړم که نه، نو انشاءالله چې بیا وکړي هغه په لیپټاپ کې به درته وښیم. یا بل تا ته پکې ته د خپلې علاقې هغه طول البلد عرض البلد ورکړه، ستا علاقه به تا ته را معلومه شي. بیا هغه تاریخ ورکړه چې کوم تاریخ ورکړې د هغې ورځې باندې د سپوږمۍ پوره معلومات به درکوي، د سپوږمۍ او د انوارو پوره معلومات چې د دې اوس دا پوزیشن دی، په دې ځای ده، په دې ځای نه ده، د افق نه دوره چوته ده، هغه بدن یې وجود یې دومره دی، جرم کې دومره رڼا راغلې ده، او هغه زاویې ارتفاع دوره ده، اسیم دې دومره دی. ٹھیک ده، دغه به راته ښیي. نیټ نه بغیر دی؟ بغیر د نیټ نه او بغیر د نیټ نه بیا ښیي چې هغه پروګرام پکې راشي. ښه، اوس دا مختلف معیارات چې خلکو جوړ کړي، ځان نه پیمانې مقرر کړي دي، په دې کې د کومو کومو څیزونو هغه خیال ساتلی او د کومو کومو څیزونو نه یې خپل یو رایه قایمه کړې. ٹھیک ده، نو یو دوی په دې کې ګوري چې لیگ ٹائم یعنی چاند اور سورج کے غروب ہونے کا درمیانی وقفہ کتنا ہے، په کوم ټایم کې دا په نظر راځي. نو وایي چې دا به الو په نظر راځي چې د نور او د سپوږمۍ د غروب کېدلو په منځ کې وقفه دوره وي. یو به وایي چې وقفه هغه مثال 10 درجې وي، څوک وایي چې 8 درجې وي. د وقفې نه مراد دا ده چې په دې ځای باندې په دې ځای هغه ستا سره دلته نور دا افق دی، دلته نور غروب وي، سپوږمۍ دلته مثلا دا ته په دې ځای ولاړ دا 100 درجې زاویې شو بالفرض 10 درجې. نو بعضې خلک وایي چې هغه لیک ټایم دی 10 درجې، لیک ټایم دی صحیح 10، بل ورته وایي لیک ټایم 12 درجې پکار، بل ورته وایي لیک ټایم څومره 13 درجې پکار، بل ورته وایي چې وروره چې 8 درجې وي که نه نو ممکن ده سوي چې 8 درجې وي نو بیا هم څه شی ده ممکن. ٹھیک ده، بیا ورته پکې وایي چې 7.5 وي نو دا ممکن ده، په سترګو نه ده ممکن او په ټیلیسکوپ باندې ممکن ده. ٹھیک شوله، وي دا چې تا ته دا ښیي چې په نظر به راځي دا معلومات درکوي، خو ظني دي که نه، چې ظني دي نو اختلاف دی پکې، آرا پکې راغلي دي مختلف، یو درجه وي بل 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 مختلف. ٹھیک ده، دی کې مې دقه وي چې کله دا ټول معیارات تا ته وي چې په نظر به راځي نه، نو عام طور مشاهده بیا دا چې دا په نظر، او چې کله ټول وي چې په نظر نه راځي نو هغه بیا په نظر عام طور داسې بیا چېرته نه دی شي چې په نظر راغلی. دویم الانگیشن، کسی سیارے کا سورج کے مرکز سے زاویئی فاصلہ بعد الشمس یا تباین یا الانگیشن بھی کہلاتا ہے. الانگیشن د نور نه د دې هغه لرې والی. ٹھیک شو نا، یو خدا دے یعنی چاند اور سورج کے غروب ہونے کا درمیانی وقت د غروب په منځ کې هغه فرق څومره دی، یعنی 16 د نور د غروب پسې 16 ساعت بعد به د سپوږمۍ غروب وي. یو خو دغه لیک ټایم دغه شو، او دا الانګیشن دا شو چې د نور مثال دا نور د دې مرکز او دا سپوږمۍ ده، د دې مرکز په منځ کې زاویه دلته د سوره جوړېږي. ٹھیک شو نه، دا لیک ټایم چې دی دا وخت شو چې د نور د غروب نه سوره ټایم بعد به سپوږمۍ غروب وي، یعنی د نور د غروب او د سپوږمۍ د غروب په منځ کې هغه څومره وخت دی. ٹھیک ده، د هغې لپاره مختلف 42 منټ 43 منټ 45 منټ 48 منټ داسې مختلف دي. او الانګیشن چې دی نو هغه د نور د مرکز او د دغې سپوږمۍ د مرکز په منځ کې څومره زاویه ده.
بل هغه الټیچیوډ د افق نه بلندۍ ته وایي. معنا دا زموږ افق دی بالفرض. ٹھیک شو لا؟ داسې الټیچیوډ زاویې ارتفاع ته وایي. ها، زاویې ارتفاع. د دې مطلب دا دی چې د دې افق نه سپوږمۍ به څومره بلند دی، نو تا ته بیا په نظر راځي. ٹھیک شو نه؟ د دغې دپاره مختلف هغه معیارات الانګیشن دې وپېژنه. د نور د مرکز او د سپوږمۍ د مرکز په منځ کې څومره فاصله ده، او د افق د دې الټیچیوډ معنا ده چې د افق نه د دې به څومره بلندي وي. بل ریل عظیمت، ریلیټیو عظیمت معنا دا ده چې د نور او د سپوږمۍ په عظیمت کې څومره فرق دی. عظیمت مو ویلی و چې د عین شمال نه به طرف مشرق هغه لرېوالی که نه. مثال اوس په دې ټایم کې نور چې دی دا په 100 ډګرۍ دی، دا معلوم دا اپلیکیشن دا وروستو چې چا سره موبایل وي پای کې به یې راته وکړم. اوس ګوره د نور عظیمت چې دی 250 دی. څه شی دی؟ 250 په دغه ځای باندې. دا نور ته د افق له راتاو کړو نو د شمال نه به څو زاویې جوړېږي؟ 250. اوس په دې ټایم کې د سپوږمۍ عظیمت څه دی؟ 265 دی. 265. نو د نور او د سپوږمۍ په منځ کې اوس په دې ټایم کې فرق څه شو؟ هغه ریلیټیو عظیمت یې څه شو؟ 15 چې دا نور د دې نقطه شمال قطب شمالي د دې نه هغه په 250 ډګرۍ باندې دی. یعنې 180 خو دې دا شو که نه، نور پسې دا شمال دی. او سپوږمۍ دې په څو باندې ده چې داسې زاویې جوړه کړي نو په دې په 250. نو یو به داسې معلومې چې د نور او د سپوږمۍ هغه ریلیټیو عظیمت څه شی دی، یعنې هغه فرق بین سمتین څه شی دی، هغه فرق بین سمتین هغه څه دی. ٹھیک شو لا؟ یعنی نور او سپوږمۍ هر واحد د نقطة شمال نه په څومره درجې باندې واقع دی. څلور خبرې شوې. بله پنځمه خبره، فیض آب مون چاند کا کتنا روشن حصہ ہماری جانب ہے. سپوږمۍ څومره روښانه حصه زموږ طرف ته ده. ٹھیک شو نه؟ 1% ده، 2% ده، 3% ده، 0.5% ده، څومره ده. بل ایج آف مون د سپوږمۍ عمر څومره شوی دی. د سپوږمۍ عمر یعنې چې هغه برت وشو، پیدایش د سپوږمۍ وشو، نو د پیدایش نه تر اوسه پورې د دې څومره وخت شوی دی. ٹھیک نه؟ په هغې کې بیا مختلف معیارات 20 ګنټې، 28 ګنټې، 21 ګنټې، 24 ګنټې مختلف وي چې دوره یې وشي نو بیا دا په نظر راځي. ٹھیک ده؟ په دې کې بهترین معیار چې دی یالب معیار ورته وایي، د یالب کا معیار هغه 20 ګنټې ذکر کوي چې 20 ګنټو د سپوږمۍ د دې د برق نه بعد 20 ګنټې تېرې شوي نو دا بیا څه کېږي؟ په نظر راځي. وایي چې زاویې ارتفاع هم هغه 10 درجې وي. زاویې ارتفاع هم څه وي؟ 10 درجې. بل دی وید اپ مون چاند کی چوړای. د سپوږمۍ یو په سپوږمۍ کې رڼا څومره ده، بل د سپوږمۍ هغه رڼا ځای څومره دی. ٹھیک شو نه؟ لکه ته ټول جرم قمر چې دی دا 100 حصې کې نو دا څومره چې وکړي اوس روښانه دی دا څومره دی. پوهېږي پې که نه؟ دې مختلف څیزونو ته ګوري او د دې نه ځان له یو معیار جوړوي. دې مختلفو څیزونو نه یې څه کړي دي؟ معیارات جوړ کړي دي.
درجہ والا مختلف اشیاء کی مقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے چاند کے نظر آنے یا نہ آنے کی پیشگوئی کی جاتی ہے، جس کی کے مختلف ماہرین نے مختلف معیارات بنائے ہیں۔ تقریباً 20 کے قریب معیارات مولانا سلطان عالم صاحب نے تصحیح رؤیت ہلال میں تحریر کیے ہیں۔ دا کتاب چلتا ہوئی کا نا گزان الواغ سوچل تو بہترین کھلے کتاب ہے، بدے کی ہوئی 20 معیارات کا ذکر کری۔ ان سے کی جانے والی پیشگوئی اگرچہ 100% یقینی نہیں ہوتی، اس دل طول معیارات مطابق چدا یو پیشگوئی بیا وکړه، لکه ټول معیارات ورته چې په نظر برازي او تا اعلان وکړو چې په نظر برازي، یا ټول معیارات وی چې په نظر ونه راځي تا اعلان وکړو چې په نظر ونه راځي، بیا هم وی 100% یقینی نہیں ہوتی، بیا هم 100% یقینی نوی، لیکن کم از کم 90 سے 95% درست ہوتی ہے، 90-95% باندې صحیح راوځي چې کله دا ټول معیارات درته وي۔ اتنی بات تقریباً یقینی ہے کہ اگر تمام ماہرین چاند نظر نہ آنے کی متفق پیشگوئی کر دے تو اس دن نظر نہیں آ سکتا، البتہ اگر نظر آنے کی پیشگوئی ہے تو کبھی مطلع کے صاف نہ ہونے کی وجہ سے پیشگوئی صحیح ثابت نہیں ہوتی۔ اس کا بار بار مشاہدہ اور تجربہ کیا جا چکا ہے، البتہ کبھی کبھی نظر نہ آنے کی متفقہ پیشگوئی کے باوجود بھی لوگ چاند دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اکثر و بیشتر غلط فہمی یا غلط بیانی پر مبنی ہوتا ہے۔ اسی بات کو جناب خالد اعجاز مفتی صاحب نے پروفیسر محمد حمزہ نعیم کی طرف منسوب کر کے کچھ یوں بیان کیا ہے۔ فلکیات کو علماء کرام نے ظنی علم کا ہے بجا، یعنی بالکل ٹک دا خبرہ، مگر اس ظنی علم میں 2 اور 2 صرف 4 اور ختمی 4 ہوتے ہیں، 2 جمع 2 مساوی 4، کو دیا علم تو ظنی ہوئے کو ورطا یہ یقینی ہوئے، تو 2 جمع 2 کو 4 خبرہ دے گا، 2 جمع 2 کو 4 دے گا، دا خبرہ ہو یقینی دے گا نا، ٹھیک شو نا؟ علم تا ہر قسم درجہ ورکے، آگے بعضی چیزوں چی در کئی اب یقینی بھی، بعضی چیزوں سوی اب یقینی بھی۔ 9.4 نہ 4.25، یعنی جب اعداد و شمار یہ کہہ دے کہ آج رؤیت ہلال کا امکان ہے تو ضروری نہیں کہ رؤیت ہلال ہو جائے، یعنی امکان ہی تو ہے، ٹھیک ہے نا؟ آلات دردوی جنہیں نے امکان شدن خو امکان دے گا نا، ضروری ہونا تھا جی بنظر راشی یا بنظر مانے سرا ڈو اگر آنا راشی، تو ضروری نہیں کہ رؤیت ہو جائے، یعنی امکان ہی تو ہے، اور اس کے لیے کئی دیگر قوائب سامنے آ سکتے ہیں، مگر جب فلکی اعداد و شمار کا نتیجہ رؤیت ناممکن ہو تو یہ ناممکن حتمی ہے۔ کوئی من چلا گواہی لائے تو آپ بے دڑک اسے دھوکے کا شکار یا دھوکے کا شکار کرنے والا کہہ کر اس کی گواہی کو پرکھے، وہ شہادت کاذبہ ہوگی۔ ټول معیارات لته چې سپوږمۍ په نظر نه راځي، یو سړی راغی هغه ګواهي کوي چې ما لیدلې ده، نو بیا ته د هغه ګواهي پرکا وکړه، جانچ پړتال یې وکړه، معلومات یې وکړه، تا ته به پته ولګي چې د یار یا خو خطا شوی دی یا یې دروغ ویلي، لکه د عمر رضی الله عنه زمانه و حضرت انس رضی الله عنه غالبا د هغې مبارکې راځي که بل یو صحابي دی چې ټولو خلکو سپوږمۍ کتله، هېڅ چا ته په نظر نه راتله، د یو کس ته صرف په نظر راتله، حالانکہ دے انتہائی بوڑھا شے و ظاہب نو وہی قتل ہوئے یو سڑی تا پا نظر نہ راجی دے وی مخامخ سپوږمۍ دا غزما تا پا نظر راجی، عمر رضی اللہ عنہ فرمائے چی دلے بدے ورزو نیسی لگ لاسو وخائی، ورزو والا لاسو ہوئے وسو تو گورا وی وس کوئی نشتے، آگا چر دولی دو چی دا ورزو یو سپین ویختا دیسی رکھ کر دا آگا پا نظر رات لو پوشوی پی دا غلط فہمی، غلط فہمی کلا غلطی سے لے گئی گا نا، کلا پا غلطی کی واقع شی گا نا، نا پوئی گا نا، شو نا اگا غلط فہمی راجی کلا غلطی راجی لکا بعض خلق دسی چی نا دروغ گواہ ہے یہ واجی، ٹھیک نا؟ دا سورا اسی کس کو ماندر نے معلوم چی سورا ہو چی یو ملگری نمی اوریدن چی حسن جان صاحب کو چاہتا ہے منصوب کولا خبر واللہ عالم لو چی دورا کسان مالا راغ للو توبی استلا جڑلی چی ارمون دروغ گواہی کردی، دروغ وینان کردی دا جمونگا سپوږمۍ دی، تو چونا نو بعض خلق اگا شریان پسادیان وی دروغ ہوئی، اور بعض خلق چی دی نو اگا نیکان خلق ہوئی، صحیح خلق ہوئی، غلط فہمی شکار شی دوکشی بس خبر نوان دی،
ٹھیک ده ته دا شهادت پرکاو کا د شهادت تحقیق وکا د دې پوره معلومات وکا چا د قصد غلط بیانی کوي نو چې هغه هم راونسي او که یو سړی د غلط فهمۍ شکار دی نو چې هغه غلط فهمي ورله دور کړي او ورله څه کړي ختمه کړي ٹھیک شوله او صحیح فیصله وکړي که پرکاول نه کېده شهادت بیا خو چې څوک وایي جو بس وایي ټیک ده الله لوډسپیکر ته ودرېږه اعلان کوه ٹھیک شوله دغه پرکاوې دیگر قواعد सामने आ सके मगर जब फलकी आदाद शुमार का नतीजा रोयत नामुमकिन हो तो ये नामुमकिन हतमी है कोई मन चला गवाही लाए तो आप बेधड़क इसे धोखे का शिकार या धोखे का शिकार करने वाला कहकर इसकी गवाही को पढ़ के वो शहादत काज़िबा होगी। अगर हम किसी तरह शहादत काज़िबा को रोकने में कामयाब हो जाए तो कभी भी इख्तिलाफ और झगड़ा नहीं होगा। शहादत काज़िबा मुंग दाम मनम یعنی شهادت مو وپېژندو چې کم صحیح دی کم دروغ دی کم دروغ وي او کم هغه په خطایي کې واقع شوی دی بیا به چرته هم په دې کې اختلاف رانشي اس لیے گواہوں کی گواہی کو پرکھنے کے لیے اگر کوئی صاحب فن درجہ ذیل قسم کے سوالات گواہوں سے کرے تو انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا ٹھیک شو نا وس د دې گواه چې درله راغی دا ګواهي به څنګه پرکاوی څنګه به معلومې چې دی دروغ ویل کړي شه د هغې مبارک څه سوالونه دي هغه به درته ښایي چې دا سوالونه د دې سړي نه وکړه ټیک ده د هغې نه مخکې صرف هغه یو خبره پکې بله د دې یا لپ دا معیار چې دی که نه مختلف معیارات دي که نه زمونږ بقول زمونږ استاد د اسدالله شهباز صاحب دا کتاب چې لیکلی دی که نه دوی راته ویلي وو چې په دې ټولو معیاراتو کې یا لپ والا معیار څه شی دی دا غوره معیار بهترین معیار دی ٹھیک ده د هغه قانون هغه ده په دې د ده په نیز باندې دی وایي چې دا سپوږمۍ چې دا کله د 10.5 نه د 11 درجې پورې دا چوتې 10.5 نه د 11 درجې پورې چوتې وي دا برهنه آنک باندې په نظر راځي عام سترګو باندې بیا په نظر راځي یعنې څه دوربین موربین او څه ټیلیسکوپ او څه شي ته موږ ضرورت هغه نشته ټیک شو نه دغه رنګې هغه د 8.5 نه چې په بره د 8.5 نه چې د 10.5 پورې وي نو بیا په دغې دوربینګانو موربینګانو په ټیلیسکوپو سره هم په نظر راځي په عام دوربینګونو او په ټیلیسکوپ په نظر راتللی شي امکان شته دی پوه شوې بل وایي چې د 7.5 نه په بره کم از کم چې 7.5 وي ٹھیک شو نه د 8.5 او د 7.5 په دې منځ کې چې وي دا په هغې طاقتور ټیلیسکوپ بیا په نظر راځي په ظاهر سترګو په نظر نه په طاقتور ټیلیسکوپ په نظر راځي خو چې د 7.5 نه کمون دا وي بیا په نظر راځي ځکه چې د دې فاصله د نور نه انتها لږه ده که په دې کې بالفرض رڼا هم پیدا شوي نو د هغې د دې سپوږمۍ هغې رڼا اډو پتم د نور د رڼا په مخ کې بیا لګي پوه شوې نور چې دی د خپل ګیر چاپېره 7.5 ډیګرۍ پورې که چېرته یو بل شی رڼا وي نو د هغه رڼا متاثره کوي هغه رڼا ختموي خو دا سپوږمۍ د نور نه 7.5 ډیګرۍ لرې وه یا د دې نه کمه ترې نه لرې وه دا بیا په نظر په ټیلیسکوپ هم په نظر وګوره 7.5 نه 8.5 پورې بیا په هاي ټیلیسکوپ باندې په نظر هغه راځي پوهېږي په دې خبره باندې که نه او دغه شانتې هغه مختلف نور دغه 10 درجې یا 8 درجې دغه رنګې 40 منټ بعضې خلک وایي چې بس د سپوږمۍ یو معیار پکې داسې دی چې د سپوږمۍ او د نور د غروب په منځ کې 40 منټ وقفه یعنې د نور د غروب نه بعد 40 منټ بعد سپوږمۍ غروب کېږي نو دا هغه چې د نو ممکنه وي هغه په نظر باندې راځي
راځه دغه رنګې دا یالب والا چې دي دوی هغه په عمر کې دا قانون دی چې یاره د سپوږمۍ د برد چې پیدا شوې ده نو چې 20 ګنډې شوي دي نو دا په نظر باندې راځي او چې 20 ګنډې نه دي شوي نو دا بیا په نظر باندې نه راځي. لکه مثال په طور آینده نن سویم دغه دی نن اسلامی 21 تاریخ دی 5 اپریل دی که نه 21 تاریخ دی نو 29 تاریخ په بس راځي نن 21 29 پر راځي په 13 اپریل باندې په څو باندې په 13 اپریل اوس په 13 اپریل حالاتو ته وګوره دې ګوره دلته راشه لږ ورته رانږدې کېږئ نه دیکھو ها 13 اپریل دی که نه دغه دلته 30 شعبان ورکړی دی خو 30 خو نه دی 29 دی ٹھیک ہے 13 اپریل باندې به 29 شعبان دی په 13 اپریل باندې ته ګوره د دې حالاتو ته سن سیټ غروب آفتاب دا دی په 6:40 سیکنډ پوه شوې بې او په دغې غروب شمس عظیمت به په دې ټیم کې 281 وي څو به وي بل راشه وګوره مون سیټ هغه غروب قمر ٹھیک شوله او په دغې غروب آفتاب په ټیم کې غروب قمر به کېږي په 7:52 یعنی 8 منټه کم په 8 بجې وشو بل مون ایج په دغه ټیم کې به د سپوږمۍ عمر څومره وي سپوږمۍ عمر نو 1 ډے اینڈ 11:07 نو ټوټل څو ګنټې شوي 11 ګنټې یو ورځ بلن 24 که نه 24 او 11 35 او 7 منټ دی له پاسه 35 ګنټې او 7 منټ هغه د پاسه شوله ایلومینیشن دغه هغه سوره به هغه وجود جوړ شوي عظیمت به یې څومره وي لیدلو په ټیم کې په دې غروب شمس په ټیم کې به د سپوږمۍ عظیمت 275 وي د نور به 281 وي د سپوږمۍ به څه وي د هغې نور چې په کوم ځای باندې غروب شي د هغې نه 75 نو 6 ډیګرۍ به اخوایي ده که نه 6 ډیګرۍ ده اخوا به دغه ځای ګوره بل دسې راشه الټیچیوډ بلندي زاویه ارتفاع دا به 14.09 ډیګرۍ ٹھیک شوله نو او الانګیشن د مونږ ته وي که نه د نور د مرکز او د دې د سپوږمۍ د مرکز په منځ کې به هغه فاصله څومره وي 16 ډیګرۍ او باندې 16.25 پوهېږې پرې چې کله داسې حالات وي نو دلته به دبره لیکلي دا یو معیار دی ایزیلی ویزیبل ټو د نیکډ آی په اسانه باندې په عامو سترګو په نظر راځي پوه شوې بې د دې نه مخکې به دې تاریخ 12 تاریخ باندې وګوره 12 تاریخ باندې د دې عمر چې دی هغه 11 ګنټې او 6 منټ دی تقریبا 11 घंटे और 7 मिनट 59 सेकंड दी ना 7 मिनट हाँ د دې عظیمت چې 276 دی چې کله نور غروب شي که نه نور به په څه باندې غروب شي په 281 او سپوږمۍ به په 276 وي الټیچیوډ یې هغه 3 درجې دی دا به د افق نه څومره بلند دی فقط 3 درجې بس الانګیشن هغه 6 درجې دی هغه انتها کم دی پوه شوې بې دې ته یې لیکلي او بره ګوره سن سیټ به په 6:39 باندې او مون سیټ به په 6:56 باندې فرق څومره راغی دلته مون سیټ آفټر سن بای 16.283 منټ یعنی تقریبا 14 منټه بعد بیا سپوږمۍ څه کېږي غروب کېږي چې غروب شمس وشو نو د هغې نه 16 منټ بعد به څه کېږي سپوږمۍ غروب کېږي نو دې حالات دا وي
نو دا بیا دا ګوره اوس یقیني خبره نه ده ښه ژوندۍ خبرې دي که نه دی وایي د مون از ناٹ ان کرسنټ سټیج مون په هغې هلالي شکل کې نه نشته چې نشته دی نو په نظر راځي لوی به دی په دغې ورځ به خلک ګواهۍ کوي قرآن به بې وکړي چې ما ته به نظر راغلی حالانکې د افق نه 3 درجې بلنده ده او ښی به نور چوت په اسمان کې به ځای ښي چې په دی پوهېږي پرې که نه حالانکې موږ وایي چې پوزیشن چې موږ ته ښیي د نور یا د سپوږمۍ حالات هغه یقیني ښیي ځکه دا یو مشاهدات سره ثابته ده که نه په دغې ورځ باندې به ګواهۍ به کېږي خدای دې کړي چې ونه شي لکه په صحیح طریقه باندې کار وشي که نه خو کله کله به کي داسې وشي 3 درجې کته یا 3 درجې له افق نه پورته یا 5 درجې یو پکې داسې به راغلی چې لکه غروب افتاب شوی غروب قمر هم شوی او بیا موږ ګواهۍ به کې وکړي او فیصله یې به وکړي تا ته پته وي بیا به تر روژې نیولې په دې کې چې دي نو د روژې په دې کې شرعي حکم دا دی که نه چې تا په خپله بس ولیده حکومت ستا ګواهي قبوله نه کړه ته به خپله روژه کوې په عامو خلکو باندې هغه لازم نه دي خو په تا باندې څه دي لازم او د اختر مسله بیا داسې ده چې تا په خپله ولیده تا حکومت ته هغه ګواهي پیش کړه هغې درله قبوله نه کړه ته به اختر کې نه یعنې په اختر په میاشت کې حکم دا دی چې ستا رویت ستا دپاره هم معتبر نه دی ٹھیک شو نه که حکومت قبول نه کوه او په روژې کې حکم بیا دی شرعي چې ستا رویت ستا دپاره معتبر دی که حکومت درله قبول ٹھیک شو نه لکه دې په خپله ولیده او قبول یې درله ګواهي نه کړه او د روژې میاشت نو بیا به روژه کې د اختر پای کې به اختر کېږدنه چې یوازې ځان نه اختر کې چې ما خو لیدلې دا خو لیدلې خو ستا ګواهي قبوله شوې نه ده چې قبوله شوې نه ده نو شرعي حکم دا دی چې ته ما اختر کوه یوازې ٹھیک شو نه بل عاشق بسې اوس دی کی یو خبر بلکی کنا دیوانے میں سے اصل کوئی رویت کے لیے چاند کی طرف رخ کیسے کرے رویت دبارہ سپوږمۍ طرف ته رخ هغه څنګه وکړي دې ته ګوره بورډ په ډاګ ته به د غروب افتاب نه مخکې ځان له لیړ شي چې زه به په کوم طرف باندې سپوږمۍ ته ګورم ما ته به په ټول اسمان کې به نظر ورته وړاوه سپوږمۍ هغه ځای کې راته هغه ځایونو کې تلاش کړي او د سترګو ته هغه ګوتې داسې وینم که نه د هغې طریقه ښیي چې نه کله ته په خپله رویت ته کښېنې رویت کې نو طریقه به ښکلې طریقه به څه اپناوې چې تا د په اسانه باندې ښکاره شي د هغې دپاره د 2 څیزونو خیال ساتل دي یو د عظیمت خیال ساتل دي یو د ارتفاع زاویې ارتفاع خیال ساتل دي هغه ده تا مثلا هغه خط شمال او جنوب دي معلوم کړی چې دا ستا څه شی دی دا خط شمال ټیک شو نه دا ستا خط شمال دی وشو دې شي نو ته په آلاتو دې دا معلوم کړي دي چې یاره دا سپوږمۍ به په کوم عظیمت باندې غروب وي په دې معلومیږي درته که نه چې یاره دا چې کله غروب قمر چې کله کېږي نو د دې عظیمت به صحیح تا ته دا معلومه شو چې دا به مثال په طور یا د غروب شمس چې وشي غروب شمس په ټایم کې به د دې هغه عظیمت صحیح لکه وختي به دا کېږي چې 275 وي که نه نو 275 زاویه ته جوړ 180 خدا شو که نه لکه مثال ته په دې ځای ودرېږي په دې ځای داسې ودرېږي ٹھیک شو نه په دې ځای ودرېږي 180 دغه او په 180 پسې بل څه جوړ کړو چې 275 ته جوړ شي 85 95 که نه
د 95 پسې بله جوړه کړه داسې وکړه 90 95 دا دې کړو دا دې سره هغه میلاو وشو بل تا به دا معلوم کی چې کله غروب شمس وشي په دغه ټیم کې به د سپوږمۍ ارتفاع څومره وي لکه په دغه باندې موږ ته وایي چې په 29 شعبان باندې به د دې 13 ارتفاع یې که نه ټیک شو نه دلته داسې یو ډکې ودروه داسې یو لښته ځان سره ودروه چې د هغې او د دې افق په منځ کې د 16 ډګرۍ فرق وي 13 ډګرۍ داسې ځان ته یو لوړ ځان ته داسې ځوړند هلته یا داسې اندازه واخله چې په 13 ډګرۍ باندې مثال زه دلته ګورم مخې ته غر دی د 13 ډګرۍ د دې غر نه داسې څومره چت هغه ممکن نه جوړېدلی شي ټیک شو نه داسې ځان ته بل څه شي هغه ځوړند کا یا مثال اندازه صرف واخله په ځای یې دغه کېنه خو یو پیری ولګوه اندازه یې واله چې دا کوم ځای ته مخامخ راځي پیکس په دقې ځای ګوره دا د به په دغې ځای سپوږمۍ میلاو شي په دې کې به بلکل اخوا دېخوا وبکي نه وي ټیک شو نه غروب افتاب نه 10 منټه بعد دې کتله نو 10 منټه بعد چې دې کتله نو بیا هغې د معلوم کړو چې 10 منټه بعد به د دې عظیمت بیا 275 نه 280 وي 15 ډګرۍ پسې لږ را دېخوا شه پوه شوې بې لږ به د داسې کوږ ودرېږه دې طرف باندې ورته ودرېږه او بیا به د دې ارتفاع چې ده نو دا به مثلا 10 ډګرۍ وي ټیک شو نه نو بیا لږ دلته چې دې په کوم ځای کتل د هغې نه لږ کم ګوره ټیک شو دا زاویه ارتفاع چې بیا دا عظمت خو په اسانه باندې معلومیږي خو زاویه ارتفاع کې سړي ته مسله راځي دا په ټیلیسکوپ په دغې څیزونو به د شي هغه بلندي معلومي او ساده باده طریقه چې ده که نه دا لاس چې الله تعالی پیدا کړی دی که نه نو دا داسې د دې ځای نه راواله او د دې ځای پورې دا 10 ډګرۍ دي دا څو ډګرۍ دي 10 لکه دا تا داسې ونیو دی دا لاندې حصه دا لاس به بلکل کوله وداسې دا لاندې حصه به د افق سره وجنګي او چې دا بره دا ځای د کوم ځای سره جنګېدو که نه د دې مطلب دا دی چې د دغې ځای نه کرښه دې ځای ته راولي او د لاندې نه دلته راولي نو زاویه د څو جوړوي 10 ډګرۍ پوه شوې بې اوس آلات مالات داسې نه چې په لاس باندې اندازه والی ٹھیک نه ځان ته صرف د دې عظمت هغه کرښه سیټ کړه چې مخامخ هغې ته ودرېږي چې بل ځای ته نه ګورې اوس که مثال دې خوا دې مخ کړی وال ته د خدای هغه لاسونه راوړي خو پته نه لګي بیا که نه چې صحیح ورته ولاړې هغه بلندي بیا هغه زاویې ارتفاع داسې په لاسو معلومولی شي پوه شوې دا پیکس 10 درجې ده یو ګوته چې که نه دا د 2 درجو برابر ده د څو درجو برابر 2 درجو ٹھیک نه 2 درجې 2 10 درجې جوړېږي نو ته 13 درجې معلومې چې 2 دې دا داسې کړي دي نو 13 تا مثال دا هغه ځای ته اندازه واخیسته چې دا په 10 دی که نه نو داسې پسې دا 2 پسې نور یو درجه دا پسې یو ګوته پسې بله شمار اندازه خپله ولګوه نو وایي چې دغه 12 درجې شوې لږ پسې نور چې دغه 13 خو په دغې ځایونو کې ورته وي په دغې کې ورته ښکاري زاویه ارتفاع په آلاتو سره معلومولی شي هغه ارتفاع د شی په آلاتو معلومولی شي یاره دا شی زما نه څومره هغه چوت دی او په دغې لاس سره هم څه کېږي معلومېږي په دې خبره پوه شو راځه اوس بیا دمه ورته کوئ که بس دی